مسلمانانو حوصله خراب شولې نو الله رب العالمین د غزوه احد په اخر کې بیا دا تفسیر وکړه چې تاسو ولې په دې خبر باندې وېری دی او خپشولې ولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګ باندې بدین ختميږي مخکې پیغمبران براتل ابو وجل شو ابو شهیدان شو ابو وفات شو ولې خلکو دین پرې خیره اندره پر دسه ونه کی چیرته حوصله ساتي نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د پیر پورز باندې شوه دی او د پیر پورز باندې بیا دفن شوه نه دی بلکې بیا د منګل پشپم نه دفن شوه د منګل پورز هم نه دی بلکې بیا د بوت پشپ باندې د بوت پشپ نبی له صلوات والسلام دفن شوه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات وجه دا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو حضرت عائشہ ته چې عائشہ رضی الله عنها په خیبر کې چې کومه خزه مالا زهر راکړو زینب په نوم باندې وا مرهب خور وا او هغه زهر چې دین وې زما د مری دارګه د مری میرا وسیرله د زهر په ټیم باندې ریاکشن کو دوی بعض علماء لیکلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شهادت مرګ میلاو دی زګه دا په زهر باندې شهید شوی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ډیر ناشنا عجیبو چې وفات شو نو د ټولې مسلې وی غسل ورکو کنه ورکو سوق بوله غسل ورکو یو سوق بوله قبر کني او جنازه وکاو کنه کو په نبی علیہ السلام جنازه نه ده شوی رسول الله جنازه نه ده شوی دغه نبی علیہ السلام په کمره کې بس دا 15 د شپږ کسان براتلو دعا به کول تلل با ته شو دعاګانی ځکه جنازه به سوق کوي جنازه به فاضل کوي فمبذول باندې افضل به مبذول باندې کې د نبی علیہ السلام نه افضل سوق دی ول چا په جنازه کوله او په کمره کې جنازه کې دم نو نبی علیہ السلام بل چل خودله او چې ځکه وفات شمه نو پلانې خلک براش از روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر پورز باندې وفات دی د هفته پورز باندې جبرئیل علیہ السلام تاسو ته راغلو او ول څنګه ول تکلیف دراته سباله باندې بیا راغی جبرئیل اتوار پورز باندې ول څنګه ول تکلیف راته ډیر زیات دی درې مورز باندې بیا راغی پیر پورز ولن څنګه ولن می گزاره کړل ولن به وفات کیږي خبره ولا ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو نو باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن حسین راوختیو هغه په خپل سینه باندې ځان تکې نولیو کولوله الکانو او په دې سینه را سملولی کولول به او ویل چې د دې په خیال ساتي تاسو به حضرت علی راوختو هغه په خپل سینه را سملو ډېر وصیتونه وته وکړل دا وکي ځکه حضرت علی سے سیرت ته سړی ګوري داسې صبر یې کړی دی چې داسې مور زوی به صبر وکړي دومره صبرونه د نبی علیہ السلام وسایا وته او دا غي نه پس نبی علیہ السلام وی چې ځکه لمړ شمانو تما بیبیان براشي بیبیان نه پس او به ملاقات وکي او دا غي نورستو بیا انصار راځي مهاجر برازي عام خلک برازي دغه طریقه نبی علیہ السلام خود لیوا او په قضیه کې دفن شو په کمزې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خښ شو وما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول له قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکره دی نبی علیہ السلام نا ډیر پیغمبران اف اما تا ایا کدا وفات شي او قتل یا قتل کړي شي انقلبتم علی اعقابکم آیا تاسو به واپس شي په خپل پوند باندې انقلبتم تاسو به واپس شي علی اعقابکم په خپل پوند باندې تاسو اوړی داسې باندې کوي ومن ينقلب على عقبيه سوق چې واوختو په خپل پوند باندې فلن يضر الله نو هرگز بزر ونرسي الله تشين معمولی غني وسيجزي الله الشاكرين زرد الله بدل ورکی شاکرانو تا وما كان لنفسنا او ندي مناسب دی انسان د پاره ان تموت چې مړ شي الله باذن الله مگر د الله تعالی په فیصله باندې په قضا باندې بمري کتابا مؤجلا تموت کتابا مؤجلا امري په مقرر نیټه باندې وما يريد ثواب الدنيا سوچ غواړي بدل دنیا نو دی ورکو منګه د تامین هار دی بدلی د دنیا نه ومن يريد ثواب الاخره سوچ غواړي بدلی د اخرت نو تی ورکو منګه د تامین هار دی بدلو د اخرت نه اس غواړي هغه ملوي هو وختل د اخرت په کار دی وسنجزي الشاكرين او زر دی منګه بدل ورکو شاکرین تا وکای من نبی او ډیر پیغمبران د تشجید په تبلیغ او جهاد کې وکای من نبی او ډیر پیغمبران قاتل جنگ کړه دے د الله پلار کې معه او بعد د سرا ربیون کثیر لفظ راغ د ربیون سمانا دا ابن کثیر معنا کړه دا
چې ربیون علماء کثیر ډیر علماء ربیون یا من مخکې ویلو منصوب دی ربانی ربان ته مصلح په معنا یا منصوب دی رب ته او دویم نمبر ربیون جماعات کثیره ډیرو ډلو هو د سره ربیون ډلې کثیر ډیرې یا منصوب دی رب ته خدا پرست خلکو ډیرو فما وهنوا اغي بزدل نشول په اعتبار د اراده باندې لما پدې وجبانه اسوابهم چې دې ته تکلیفونه ورسېدل فی سبیل الله د الله په لار کې پاغوي سستی نه وکړي وما ضعفوا دینو کمزوري شوی په مقابله دشمن کې ومستکانو نه تسلیم شو دشمنانو ته دشمن ته تسلیم شوی هم ندي والله الله تعالی يحب الصابرین محبت کوي د صابرین سره وما كان قولهم الا ان قالوا وما كان قولهم او نو وینا د دوی الا مگر ان قالوا دا ویل دی ربيون وسویل ربنا يا زمان ربا اغفر لنا وبخمن تا ذنوبنا زمان گناهنا و اسرافنا في امرنا زیادی زمان معاف کا زمان په کارونو کې په دین کې وثبت اقدامنا مضبوط کو تا زمان قدمنا ونصرنا من الغلبه راك القوم الكافرين كافر قوم په مقابله کې فاتاهم الله نلا ورکو دویتا ثواب الدنيا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او ثواب بدل الاخره ولهم ورکلا دنیا مولا ورکلا او اخرت مولا ورکو غنیمتونه میلاو شو جنت میلاو شو والله الله تعالی لا يحب المحسن والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کوي د نیکانو سره یا ایها الذين امنوا دا قوانین د قتال بیا ذکر کوي اے مسلمانانو ان تطيعوا الذين كتاسو اطاعت وکړه کسانو کفرو چې کفر کړي دي نو مشرکانو د يهودو د نسواراو د منافقانو يردوکم تاسو واړی علی عقابکم بخل پوند باندې کفر تا نو کوا وختي فتنقلبوا تاسو واپس شي وبګرځي خاسرین توانیان بل الله مولاکم بلک الله تاسو مولا دی او خیر الناصرین د الله تعالی غره مددگار دی سنلقي فی قلوب الذين كفروا الرعب دا چې کله ابو سفیان لاړو او خپل ملګرو ته ویل کنو راځي واپس زو او دا خو بس ختم دی من خو ګټلې جنگو بیلو نو الله رب العالمین دې پزله کې رعب واچو چې راستانه شول بل ویری دل چې اوس حالات ټیک ندي او بل موقع کې براش سنلقي زرد یمن بو غرزو فی قلوب الذين داغ خلق په ازرونو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب به غرزو بما بده وجبانی اشرکو بالله چې شرک کړی د الله سره ماده شرک لم ينزل به چې الله نه نازل کړی په دی باندې سلطانن دلیل او مأواهم النار زید دی اور دی او بئس مثوى الظالمین او ډیر ناکاره دی اوسیدون زید اوسیدو د ظالمانو ټیکانا مثوا مكان المعيشة التوي يوم مأوى مكان الرجوع يوم مثوى مكان المعيشة وبئس مثوى الظالمين دير ناكار دي زيد وسيدو د ظالمانو ټیکانه د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ بدر په ابتدا کې دعاګانې کړې وو د احد په ابتدا کې دعاګانې کړې وي البته خوب لیدل خو بخاری کې خوب راغله دی نبی علیہ السلام چې ما خوب لیدو چې زه تور زما په لاس کې ده ذوالفقار تور چې د نبی علیہ السلام دو سانګي ویل ما د سیواله خوب کې هغه ماته شو چې بیا مې واله نو هغه دغه نه مزیدار شو زما تعبیر دا چې ابتدا کې ماته شکست ملاويږي ابتدا کې ماته شکست ملاويږي او زما ملګری به شیطان کیږي نو دا او بیا ماته الله تعالی فتح راکړي نو دا د الله وعده په دې خوب کې اوهدو په میدان کې مسلمانانو ته شکست ملاو شوی کنو ملاو شوی جواب دار شکست نو ملاو شوی شکست ال ملاویږي چې څوک میدان پری دي مسلمانانو میدان نه دی پرې نبی اسلام یوازې ولاړ دی د بعضو تفاسیر لیکلي دي چې عارضی شکست وته شوی دی نو عارضی شکست هم نه لري شوی شکست هغه ته چې میدان سره پری دي مسلمانان میدان کې ولاړو کلهګو غډیرو په اخر کې هغه تختیدل ولقد صدقكم الله یقینا الله وعده ولقد یقینا صدقكم الله الله رښتینی کړل تاسو سره وعده او خپل وعده اذ باغ وخت کې تحسونهم چې وجل تاسو د کافران باذنه د الله فایزن معنی حتا اذا فشلتم حتا چې تاسو کې بوزدلی راغله او بوزدلی د فکر لاله او تاسو ویل جرا وسکته ګوزدل غواړي او موږ به وس غنیمت را جمع وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړو په الامر په حکم د پیغمبر کې پیغمبر المراکوزه کې تاسو راکو شوي
وعصیتم نافرمانیم وکړله من بعد ما وروسته د هغې نه اراکم چې الله وښوده تاسو ته ما هغه شی تحبونه چې ستاسو خوښو چې کوم شی ستاسو خوښو نو هغه الله تاسو ته وښودو سی خوښو نو دو څیزونه دي یو دا د دې مراد فتحه ده چې ستاسو فتحه خوښه وه الله تعالی د هغه درکړله دویم نمبر د دې ما تحبون معنا ده چې کوم شی تاسو خوښو نو هغه غنیمت تاسو خوښو د غنیمت دا خبره آیا بل چا کړې ده مولانا مودودي رحمه الله هم کړې ده چې من بعد ما اراکم ما تحبون چې تاسو غنیمت خوښو نو هغې له راکوش وئ او په دې وجه باندې په تاسو باندې د پاسه خلک رال او دا عالمان په دې باندې هم مولانا باندې اعتراض کوي اوس د کم جواب به سړی کوي او کم پسې به کتاب راوړي او په کار دا ده چې سړی کله تفسیر کوي نو چې د استاذ د یوازې یاد نه کي دا ډېره غټه خبره کومه زه وایم چې یوازې سړی تفسیر د استاذ نه یاد نه کي استاذ نه درس یاد کو چله یاد کو نو اوس په کار تفاسیر پسې په خپله وګوري د حدیثو کتاب کم از کم ګوري که نه د قرآن کریم تفسیر موږ منهج ویلو هغه منهج په خپل تفسیر کوم ابتدا کې ویل تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن بالحدیث نو راځي بخاري له ولاړ شو بخاري کې حدیث ته فتح الباری بس راواله ټول روایت جمع کړي دي نو من بعد ما اراکم ما تحبون معنا موږ دوانه کو چې فتح هم ته مراد ده غنیمت هم ته مراد ده خراجه معنا غنیمت زکه ده چې بخاري کې دا حدیث ده چې کله دا کسان را کوزیدل وای ناره والے چې الغنیمه چغي والے در بخاري حدیث ده مولانا مودودي نه دی ویلي بخاري ویلي دي الغنی معنا چې غنیمت غواړو غنی چغي والي چې غنیمت پسې لاړو پسې نو دا څه ګناه خو نو غنیمت خو هم د الله تعالی د طرف نه رحمت دی بلې ګناه څه ده لکه دا خبره چې ورانی چې جوړي یعنی صحابه کرام په غنیمت پسې راګوشي خو کار کړو چې راګوشو غنیمت بد شي اوسو نقصان صرف دا شی چې الته د پیغمبر د حکم نافرمانی شي و نور په غنیمت پسې راګوزل څه ګناه خو نه ول دا پته غنیمت ته نه وایسو فتح الله غنیمت الله حاصلېږي چې فتح راشي نو بده کې کم قباحت ده او ابن کثیر په سراواله ما زوی تاسو ته وخم ابن کثیر په دې ځای کې دا ځای راواله نن د عبد الله بن مسعود قول ذکر کړی دی ویل دې آیت نزول مخکې زما په ذهن کې نه و چې زمنګ د ملګرو په ځل کې د دنیا مینه بوي وجدایت نازل شو خبر ښکارا شولا چې زمنګ د باز ملګرو په ځل کې دنیا مینه مو محبت د دنیا پکې و صاحب هغه په خپل باندې منی یو مونږ چې نه د سند او د پلانې دا ویلې دي والله اعلم من بعد ما رسل غنا اراکم چې الله خود تاسو ته ما هغه شی تحبون چې تاسو خو چې فتح او کامیابی او غنیمت منکم باس پتا سو کې مند سی یرید الدنیا چې دنیا غفتلا چې دا غنیمت او منکم باز پتا سو کې من هغه یرید الاخره چې اخرت غفتو چې دا شهادت ور دی بس جواب کې بیا منکم یرید الدنیا ومنکم یرید الاخره بعضو په کې دنیا غفتل چې غنیمت او بعضی اخرت غفتو چې هغه شهادت نو لس کسان شهیدان شو او سلوخ کسان رال غنیمت واغستو ثم صرفكم بیا الله واړول تاسونا بیا الله تاسو واړولې ثم صرفكم بیا الله تاسو واړولې ثم صرفكم بیا الله واړوي تاسو عنهم د کافرانو د جنگنا الله ته واړولې اولم وجل به ته واړولې پتا سو راتاو شو او تاسو وجلی ولي ليبتليكم در بار امتحانو کی پتا سو باندې هو لقد عفا عنكم لیکن الله معافي کړی د تاسو ته ټول صحابه الله ته معافي کړل نو دا سلويخ کسانه معاف دي سلويخ معاف دي ولقد عفا عنكم یقینا معافي کړی د الله تعالی تاسو ته او زبیر جن هو یورزي حضرت عثمان سره خبري واړولې صحابه اختلاف راتلو چې خبري واړولې وي حضرت عثمان او ته تیزی خبرې وکړلې وي دی زبیر ورته ویل رضی الله چې ته حق لري چې ما د سختي خبرې کوي ته حق لري ولی نورته دا خبرو کې وحد په میدان کې تختیدلې وي حضرت عثمان په ملګری کو چې د زینب بارشو بدر په جنگ کې تنوي بیعت رضوان کې تنوي وجه ټول کې زوما ته ما ته سختي خبرې کوي حق نه لري حضرت عثمان ته وی چې ما خبرې واوره په ما باندې کداې تراس کوي چې زه په بیعت رضوان کې نو ما نو بیعت رضوان شوی زما د پاره بیعت رضوان شوی زما د پاره او تاسو پیغمبر لاس ور کړو پیغمبر خپل لاس ځان ور کړو زما لاس پیغمبر خپل لاس زما لاس غنلې یمینه افضل من یمینی و شمالی د پیغمبر خلا زما د خيو غس دوانو نه ورو د رضوان بیعت خو زما د پاره شوی حدیبیه په رضواني او کدا اعتراض را باندې کې چې په بدر کې نو ما نو بدر کې ومنه خو پیغمبر علی سره کړي او د پیغمبر د لور خدمت ته پاتې شوم زما خزر روقي بیمار او خدمت ته پاتې شوم دا دریم نمبر خبره ده چې تختیدلې و مانو ولقد عفانکم الله معاف کړي متمنه معاف کوي ویلو ولقد عفانکم الله معاف کړي هم کنه تلو مزه می پرې خو الله اعلان کړي ولقد عفانکم
یقینا الله معافي کړی د تاسو ته اے صحابه والله الله تعالی ذو فضل خاوند مهرباني دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې خاوند مهرباني دی په مهرباني سوا معافي او توکل وز دا چون کې تفسیر ده نو غلطیان او د خچ تاسو کمی غلطیان وي اذ تسعدون کله چې تاسو منډه وهلې اسعاد المبالغه بالذهاب اذ تسعدون کله چې تاسو منډه وهلې ولا تلونا او شاتم نکتل على احد نه چاته والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول او پیغمبر يدعوكم اوازونه کول تاسو ته في اخراكم في اخركم تاسو نه په اخره کې نشان تاسو نشان اوازونه کول نو تاسو شاته نه کتل لاړلې فاصابكم الله ورسو تاسو ته غمن غم بغم من دبل غم د پاسا د یو غم د پاسه بل غم دل درکو دا سو یو غم داو چې په بدر کې تاسو نه 14 کسان شهیدان شیو او دویم غمدار چې په هوت کې بیا شهیدان شو نو شهیدان نه زکه وشل غم زکه راغی د تاسو د خپل لاس یو دا معنا ده دویم نمبر دا دی چې لومبه غم دی فوت الغنیمه غنیمت ورغونډو پاتې شو دنه او دویم غم څه دی دویم غمدار چې خلک دنه شهیدان شو او یا کسان نه شهیدان شو او دریم نمبر معنا دا ده چې د یو غم نه مراد د صحابه قتل دی شهادت دی او د دویم غم نه مراد د نبی اسلام برکه افواه ورېدل دا غمونه الله رب العالمین تاسو ته ورسول وس خبر می ولې کړی وای اخبرکم الله خبر دی ولې لکي لا تحزنوا در پاره چې تاسو غم جن شي الا ما فاسپسې فاتکم چې تاسو نه سپوت شوی د چې غنیمت د جبدي پسې خپنه شي ولا ما نه پاسبانی خپشي اسوابکم چې غم تاسو در رسیدلې د چاغه تکلیف ده په دې باندې تاسو خپکیږئ مونږ دا الله رب العالمین په دې جنگ باندې سو وکړه تفسیر یې وکړه دی آیت سره کلو مولانا مودودی رحمه الله د خلافت ملوکیت او عنوان دا دی چې خلافت ملوکیت کې ولی بدل شو نو هغه چې دا د وجې دی فلانه غلطي شو فلاني ځکه فلانه ځکه دا غلطي شو نو خلافت بدل شو دا غلطیاں نه وي شوی نه بکیدله نو خلکو مشهور کړل چې مولانا صحابه کرامو تنقیس کړی دی توهین کړی دی نو توهین نه دی کړی او مولانا مودودی رحمه الله خو د سیرت صحابه کتاب نه لیکي چې د صحابه کرامو سیرت لیکي چې فلاني دا صفت فلاني دا صفت اوس په دې ځکه د صحابه کرامو صفت ده سو استسعدون ولا تلون على احد غلطیاں شوی نه بیان کړی دی تحقیق په میدان کې سړی کړي صحابي غلطي بیان کې چې دا غلطي وا په دې کې څه ګناه نشته ها البته د حتک د پاره د توهین د پاره او اسې د خپل بلاس د استو د پاره کې سړی بیانې ګناه ده غټه ګناه ده بیا والله تعالی خبير بما تعملون خبر دې تاسو د عملنا ثم انزل بیا الله نازل کو علیکم پتا سبانی من بعد الغم د غم نورست امنتن امن نعاسن دا نعاسن دا خو نعاسن یا مفعول له دی د پارا د پرکالی او یا نعاسن بدل د امنتن نه دی نعاسن چې دا امن سودا نعاس پرکالی وا په د اثر پستر کو باندې د سینتون اثر پسر باندې د نعاس پستر کو باندې او د نوم په دواړو باندې ابو طلحه سی وای کنه وای زمانه باندې تور ورزیدل اثر به خوځیدو ضرب مې راټینګ کړل وای دا صرف په صحابه کرامو باندې دا راغلی او دا پرکالی دا سکینه پر راغلی وا منافقان باندې راغلی معتب ابن قشیر او داخلك په دینه وراغلی ولی ځکه دا وی سغمو جنگ په دوران کې خوب چاله ورزي زلزلہ کې چاله خوب ورزي چې وسړی په زلزلہ کې مودې نه پوه دا ډېر مطمئن انسان دی زلزلہ د تخلق د خپل راکې دا پرې د پارام کې نه ودم کېږي زلزلې بکېږي دا ډېر مطمئن انسان دی نو صحابه کرام عند جنگ په ټیم کې داسې جنگ چویا کسان دي شهیدان شوی دي په قلار باندې استود شول په جنگ کې دا د الله رحمو لہذا په جنگ کې چې چاله خوب راشي نو دا د الله رب العالمین صحیح رحمي البته جنگ پتلو کې په 11 په 10 په 9 بجې خلک روان دي ته ودی نو دا خو بیا رحمت نه زحمت ده عین د جنگ په دوران کې خوب راتلل البته درس په ټیم کې بازي خلکو دګي ها دې باره کوم څه خیال لکه ها دا رحم ده روزه په خلنډي کې راځي ښکاری د درس په ټیم کې زمونږ شیخ صاحب محترم صابیق صاحب رحمه الله ویل د درس په ټیم کې خوب راتلل در شیطان اثري او د جهاد په ټیم کې خوب راتلل دا د رحمان اثري نو شیطان دا اثر کوي حقیقت دا تاسو یاد ساتئ کنه چې کومه توجیه ګرانی په دغه ټیم کې تعالی خوب درځي کوم توجیه ګرانی او سبق ګرانی ته چې را پاسې کدی سو ویلو بیا د بل نه د ماذا قال انفا
بیا به دقه تپوس کې. لہذا د درس په ټیم کې خوب چې رځي بس خپل مخ لاسین او دس مودس کوي تاسو کېږي به نو یو ملګری ویل دا حدیث کې چې راځي چې نزلت علیهم السکینه دا سکینه په دې وخت کې تاریکیږي په خلکو باندې حقیقت هم دا سه درس دا سه ده کنه خوب بدل ټول روز نه درځي درس تکینه الله بدل خوب راولي نو آرام خو بکې ده کنه قران کریم خو دماغ د پر آرام دی. بشمار داسې واقعیات شته چې ډیر بیماران دي تلاوت څخه شوي دي سورۃ الرحمن او د چا لګولې دي یاسین او د چا لګولې دي تلاوت سره دم څخه خلک کیږي نه کیږي دا ولې قرآن اثر کوي نو اثر شته دی. وتوا خج یغشا را خوریدلا دا پرګالی طائفتن په یوډل باندې منکم تاسو نه چې مسلمانانو وطائفتن یبلد منافقان وا قد اهمتهم چې غم چولې دوی ته انفسهم د دې زړونو ورته غم چیلې اوس دغه دې گزار کیږي دغه دې گزار کیږي. قد اهمتهم په فکر کې چولې دوی لرا په غم کې چولې دوی لرا یا غم اچولې دوی ته انفسهم د دې زړونو یظنون بالله ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق ناکار ګمانونه تکذیب بالقدر کو موږ ته چا ویل چې راځو موږ نه وار خطا شو ځان لمکار کتل او کور ولکې ناس په جذباتو کې راللو. ظن الجاهلیه پشان د ګمان د جاهلیت ظن اهل الجاهلیه پشان د ګمان د اهل الجاهلیت یظنون دی ګمانونه کول ظن الجاهلیه کظن الجاهلیه منصوب بنزع الخافض. یقولون ویل به هل لنا من الامر من شيء ناشته زمنګ د پارا من الامر په دې کار کې من شيء سي اختیار دا یا خنداوا چې زمنګ د بګه سکار علی کنا او یادا دا چې دا یې روا چې عایشته زمنګ د پارا من الامر په دې کار کې من شيء سي اختیار د امر مراسله خروج دی یعنی موږ تبا هل لنا بالخروج من سبيل ایام په دې تلو د پار وسلار نه چې موږ تختو به دا معنا ده هل لنا اشته زمنګ د پارا من الامر په کار کې چغا وتلی یا مدد ده من شین سے اختیار قل و ورتنا نا ان الامر یقینا کار معامله تقدیر د خیر او شر كله ټول لله اذا الله ان الامر بشک اختیار كله ټول لله د الله یخفون فی انفسهم پټوي په خپل زونو کې ما حسد لا یبدون لك چتا د نخکار کو هغه پټ ساتو نور حاسدینو یقولون ویلے لو کان لنا کچرتوی زمنګ د پارا من الامر پدې کار کې پدې معاملې کې شیون سي اختیار ما قتلنا ها نام بلتنه یو جلې شوی ځان ته ویل زمنګ په زور راوستي شوی دی مطلب منګه په زور راوستي شوی که زمنګ په خپل خوخه منګ نه راتلل ته نه وجلې کېدو د ید استهزاء د پاره ویلو چې دا کم شیدان شي او هغه یادول چې خلک وي چا په خپل ویګل سره د بل راتلې ولی خپل اختیار نه براتلې نه به وجلې شوی یې ځان یادو. قولوا یا ورتوا لو کنتم فی بیوتکم کجردوی تاسو خپل کورونو کې لبرز الذین خامخراوت به هغه کسان کتب علیهم القتل چې پر شیو په دې باندې قتلو د کتب د پرنای به فاعل الی مزواجهم الی مسوارهم مزاجه خو بسترو ته د مسارع مرادی درا پریوتو زګونه الی مزاجهم خپل درا پریوتو زګونو تا وليبتلي الله بلدا چې الله تعالی امتحان وکي ما دا غسو فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دي نو زیر پر الله راويستي وليما حسا بلدا چې الله پاکي ما وسوسه فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې وسوسه پرتی دي در جهاد پیدا دي والله تعالی علیم بذات الصدور په سینو پر ازونو باندې ان الذين بشکا کسان تولوا منکم چراوا وختل استاسونا پشاشول استاسونا یوم التقل جمعان پا ورزبانی چې میلاو شوی دوړلی انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی او اغلر شیطان بباز ما کسبو بباز ما په بازي اغا سبانی کسبو شکم دی کړو اغا سو خلاف او د حکم د امیر مخالفت بباز ما په باز اغا عمل باندې کسبو چې کم کار دی کړو اغا مخالفت د حکم د امیر نو هغه کسان چې راوختل هغه 40 کسان د عبد الله بن جبیر نه الله معاف کړی دي ولقد عفا الله عنهم یقینا الله تعالی معافي کړی د دوی ته د څه شي دغه خطیئه د ګناه ان الله بیشک الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم همیشه حلیم صابر دی. یا ایها الذین آمنوا مسلمانان لا تکونوا مکه تاسو کالذین دای خلق بشانه کفروا چې کفر کړی دی د منافقانو د دوستانه نه او د غوی د صحبت نه او دا غوی د روش نه د بچ کېدو د پاره ورته وي
وقالو ویل لاخوانهم د خپل ورونو پشان د خپل ورونو کې کم ملګری چې شیطان شو د هغې په حق کې به ویل په حق د خپل ورونو کې څه به ویل اذا ضربوا فی الارض کله به چې دوی سفر کو په ځمکه کې د تجارت دپاره د بل څه دپاره د منافقانو طریقه وه چې کله به څوک په سفر باندې لاړل هلته به ووژلی شول یا به قتل شو مړه به شو ویل دا که دوی سفر له نه وتلی نه به یې مړو په تقدیر ایمان نه او کانو غزن یا به دي غازیانو غزن جمع د غازي ده یا به دي غازیانو او په جنګ کې به شهیدان شو ویل دی ولې تلل څه به ویل لو کانو عندنا که دوی زموږ خواته وی ما ماتو نه به یې مړه شوی وما قتلو نه به وجلی شوی وی الله وی تاسو د منافقانو په شان یې مه ګرځئ ولې لیجعل الله د دې لپاره چې الله وګرځي ذالک دا ګمان د دوی حسرت افسوس په قلوبهم د دې په دې زړونو کې والله الله تعالی یحیی ژوندي کولم کوي و یمیت مړه کولم کوي والله الله تعالی بما تعملون بصیر تاسو عمل ته ګوري ولئن قتلتم او کچرت تاسو وجلې شي فی سبیل الله اذا الله پلار کې او متم یا په خپل مرګ باندې مړه شي لمغفرۃ من الله نو خامخا بخنا د الله د طرفنا ورحمت رحمت د الله د طرفنا خیر ډیر غوره دی مما د غمال نه اجمعون چې داخله کې را جمع کوي ولئن متم او کتاسو مړه شي او قتلتم یا قتل کړل شي الی الله خامخا الله تبا تحشرون تاسو را جمع کولې کېږي اوس دلته کې د امیر دپاره یو څو شرایط وایي چې امیر څوک کېدی شي مشر څوک کېدی شي دا د مشر یو څو صفات زړه به هم نرمي ژبه به هم پستی دا دو صفتونه دي او دا دواړه صفتونه پیغمبر کې وو فبما رحمت من الله نو پس په سبب د رحمت د الله تعالی باندې لنت لهم تنرم شوی دوی ته ولو كنت فظا کته چیرته سخت ژبې وې غلیظ القلب سخت زړی وې لنفضوا خامخا تختیدل به من حولک استا د خوانا خو ستا جبم ټیک دا او ستا خویم خدای نو صحابه ته راغونډي بد اخلاق خاله سوق ناراضي فاعفو عنهم ما فيك ودوی تکستا په حق کې مخالفت وشي واستغفر لهم بخنه ولا غواړه کله الله په حق کې مخالفت وشي وشاورهم فی الامر مشوره وسکو په کارونو کې مشوره وسره کا نو مشوره د مسلمانانو طریقه ده و امرهم شورا بینهم مسلمانان به کارونو مشوره باندې کوي د مشورې د نبی اسلام مشورې به د ابوبکر د عمر سره وي او د عام صحابه سره به هم وي او نبی اسلام مشورې کړي دا کمزوري نه ده بلکې دا د خنا خطرب ته جستجو دا او هغه حاصلول دغه طلب دی فاذا عزمت نو کله چې ته عزم وکړې د یو کار د کولو د مشورې نه پس فتوکل علی الله نو په الله توکل وکا چې عزم کله د عزم وکړو په الله توکل بیا مشته کېږي او عزم وکړه کې د مشورې نه پس به کې لہذا مسلمان مشر به ډیکټیټر نه چار څه په خپل باندې کې مشوره باندې وکړي ان الله یقینا الله تعالی يحب المتوکلین محبت کې د توکل کوونکو سره توکل بعد الاسباب اسباب نفس توکل کیږي او دا سينو چې اسباب نشته ته توکل کې البته دا اوچته مرتبه د کله کله سره توکل لسیو کې اسباب ختم کینو دا مشته تاریخ کې لکه تاریخ ابن زیاد کړیو کنه طارق چوبر کنارے اندست فی نسوخت گفتن کاری تو بنگاہ خیرت خطاست دوریم السواد وطن باز چو رسیم ترکے سبب ازروی شریعت کو جا رواست خندید و دست خیش بشمشیر و برد و گفت ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدای ماست دا خالد دغو طارق ابن زیادو چې د اندلس بغاړه باندې خپل کېشته وسوځولې او ویل ځان ته چې گفتن کاری تو بنگاہ خیرت خطاست ستا دا کار خو د خیرت او د خيار سړی په نسبت باندې خطا دی او بیا ویل چې دوریم السواد وطن باس چورسیم د خپل ملک د خلکو نډیر لري واپس بسنګ غزم او ترک سبب ازروی شریعت کو جا رواس ترک د سببم ناجایز دی نو نه سي زما وی وخندل خندی دست خیش بشمشیر برد و گفت وی خندل او لاس بتور کې خودو پر هل ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس دا ملکم زما دی چې کوم د الله ملک واپس نه زما د سپین واپس نه راغلی بیا ناغه زکه وسېزلی چا واپس نه راتلو چې واپس راتلې بیا نه سېزلی لہذا اسباب نه پس هغه صحابي راغی نبی اسلام ته و چې زه دا او خو تړم او توکل وکم او کنه پرې د ما ویل نه وی تر توکل وکړه نو توکل دار گاډه بند کو الله ته وسپاره چې کولاوي کنم د سیمه کوا دای معنا ده ینصرکم الله کله تاسو مدد وکي فلا غالب لكم نشت غالب پتا سبحانه سو غلبه نشي کولای وای يخذلکم کله تاسو مدد پریدي
فمن ذا الذي سوق دی هغه کس ینصرکم چې مدد وکړي ستاسو من بعده ورسد الله تعالی نه وعلى الله فالله بني فليتوكل اعتماد دی وکړي المؤمنون مسلمانان وما كان لنبي ان يغل وی کله چې د بدر جنگ وشو او غنیمتونه کړه تقسیمېدل نو په غنایم د بدر کې یو سور شان صادر او ورک شو چا پټ کړي وو یو چرته ورک شوی وو نو بعض منافقان ویلو چې لعل النبي اخذها دا پیغمبر وړي نو الله تعالی وی چې پیغمبر کم از کم غلا او خیانت نه کوي تاسو خپل غلا پیغمبر باندې ولې وراړوي وما كان لنبي او ندی مناسب د پیغمبر سره ای غلا چې خیانت وکي او په دین کې خیانت بدعت ده چې سړی عالم د بدعات کوي ومن یغلل سوک چې خیانت وکي او بدعت وکي یاتی بما غلا یوم القیامه راوړي با هغه شی غل چې پټ کړي دی یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې کوم خیانت کړي دا راوړي ثم توفى بیا به پورا میلاو شي کل نفس هر انسان تما کسبت جزاء دا عمل چې کوم عمل کړي وهم لا یظلمون په دې به ظلمونه کړل شي افمن اتبع رضوان الله آیا غسوک چې تابع شو د الله پر رضا پسې کمن ایدا کې دې شي دغه چا بشان سخطوا با چې د اخته شوی دی به سخط من الله به غضب من الله د الله په غوسه کې د سوق دي مسلمانان او دویم مشرکان دغه مقابله کې مسلمانان د الله د رضا تابع دي او د الله په غوسه کې کړل دي ومأواه زید دو جهنم دی وبئس المصير ناکار زید ورتلو دی هم درجات هم ذو درجات هم اصحاب درجات یا لهم درجات د دوی لپاره مرتبه دي عند الله د الله سره یا هم درجات دي غټو مرتبه ولادي عند الله د الله بنز والله تعالی بصیر بما يعملون ویني د دې عمل ګوري د دې عمل تا تلاوت وکړه لقد من الله على المؤمنين دا امیر باز نور او صاحب او هغه امیر چې دا معلم دی دا نبی له صلوات والسلام او صاحب بیانې فرایض منسبی او دا مخکې دوزل سورته بقره کې در شوی دی یو ځل به سورته جمعه کې ورازي لقد من الله یقینا الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې کلا اذ بعث فيهم رسولا چکل راولګو پدوی کې پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو یتلو علیهم آیاته چلولی پدوی باندې د الله آیاتنا ويزکیهم پاکی دوی لرا ويعلمهم الكتاب او دې ته کتاب خی قران والحکمت سنت ورته خی وان کانوا یقینا ودوی من قبل مخکل فی ضلال مبین فخکار گمراهی کې او لما اصابتكم مصیبت دا واستسلی د مسلمانانو ته تاسو نو یا کسان شهیدان شو ولې خپکیږي تاسو هغه ته ولې تکلیف نور رسولې دوچنم رسولې او یام تی وجلیو او یام تی جیل دراوستیو او لما اصابتكم ایا هر کلا چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په وخت کې قد اصبتم مثلیها قد اصبتم چې یقینا رسولې او تاسو مثلیها داغي دوچن رسول او تاسو مصیبت مثله دوچن داغي په بدر کې قلتم تاسو ویل ان هذا دا کم طرف نراغه اين هذا قل ويا ورته من عند انفسكم دا تاسو د خپل طرفه تاسو نه پرمانی او مخالفت درو روماتو د چانه د خپل امیر نه
ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، پارس باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابکم هغه تکلیف چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په ورځ باندې چې میلاو شو ډړلې، فباذن الله دا د الله په قضا د الله په فیصله باندې. وليعلم المؤمنین بل دا چې الله ښکاره کړي مسلمانان د کافرانو نه. وليعلم الذين بل چې الله ښکاره کړي هغه کسان نافقو چې منافقان دي. وقیل لهم اول شو دوی منافقانو ته چې کله جنگ لتلل، تعالوا راځئ قاتلوا فی سبیل الله، جنگ د الله په لار کې وکړئ. دا مشوره وه. او ادفعوا یا تاسو دفاع د مدینې وکئ. قالو دی ویل لو نعلم قتالا که موږ په جنګ پوه دی لاتبعناکم مخامخ ستاسو تابعداري کړې وه. یا د دې نه مراد طریقه د قتال ده او یا حقانیت د قتال دی، یا د قتال په طریقه پوه دی موږ به تللی وی، یا دا که موږ ته پته چې دا د حق او د باطل جنګ ته تللی وی د سره. هم دا کافران للکفر کفر تا یومئذ، هم دا منافقان للکفر کفر تا یومئذ په دا ورځ باندې اقربو ډېر نږدې منهم د دوی نه للایمان ایمان ته. دې څه معنا ده چې دې کفر ته په دا ورځ باندې نږدې و د دوی نه ایمان ته، یعنی منافق خو نیم مسلمان نیم کافری، 50% یو طرف دی 50 بل طرف دی. په دا ورځ باندې کفر ته بیا ډېر نږدې و، هغه کفر ته 80% رسېدلی و، 80% رسېدلی و، لږ ایمان پکې و. یقولون ویل بافواههم په خپلو خولو باندې ما خبرې لیس فی قلوبهم چې په زړونو کې نه وي. والله اعلم الله تعالی پوهیږي بما په هغه څه باندې یکتمون چې دوی پټوي. الذین دا منافقان هغه قالوا لاخوانهم چې ویل د خپل ورونو په حق لا د مسلمانانو شهدا په حق کې ویل وقعدوا په خپل باندې ناستو او نو تلی جنگ لا. دا غد ناس خلق چې جنگ نه نوتلی 300 کسان چې پاتې شلو، کوم چې شهیدان شو، شهیدان مبارک به سویل لو اتواون کری زمون من له نوې تلې جنگ لا ما قتلوا دی بنه او جلې شوی. قل وای ورته فدرؤوا عن انفسکم الموت، فدرؤوا تاسو دفقی عن انفسکم د خپل ځانونو الموت مرلرا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په تاسو چې دا کوم وباګانې راځي او په تاسو دا کوم بیماری راځي نو دا ځان او دا مرد باندې راځي دا لري کولای شي. نو جنگ مرکو خامخه په میدان جنگ کې نه دی چې هلته به خامخه سړی مري. ګوره او یا مړه شو او باقي ټول روغ راغلل. د شهیدانو په حق کې د دوی تصور خطا و چې دا مړه شو، الله راولېږل حکم چې نه دا ګوره مړه نه دي دا ژوندي دي. ولا تحسبن الذين غمان مکو دای کسانو په باره کې قتلوا چې وجلې شوي دي فی سبیل الله د الله په لار کې امواتن د مړو ګمان پې مه کوئ، بل احیاء بلکې دي ژوندي دي، روحونه ژوندي دي عند ربهم د دوی د رب د طرف نه ورته یرزقون خوراک میلاویږي، خوراک ورته میلاویږي. دا آیت پاک د شهدای احد کې دی، سورۃ بقره آیت نمبر 154 پاک د شهدا د بدر کې راغلی دی. او دا چې کله شهیدانو پسې خبرې شروع کړې چې ځوانیانې ختمې شولې او په زور ځان مړ کو او چې نوې راغلی نه به شهیدان شوی، نو د هغوی په کرامت او اعزاز کې الله ویل چې دا مړه نه دي. فریحینا دا شهیدان خوشحاله دي بما په هغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دي دوی ته من فضله د خپل فضل نه. ویستبشرون خوشحالیږي خوشحالي اخلي بالذین دغه خلقو په باره کې لم یلحقو چې نه دي میلاو شي بهم د دوی سره من خلفهم وروسته د دوی نه. د دې څه معنا ده؟ ویستبشرون خوشحالیږي یا خوشحالي اخلي بالذین دغه خلقو یا بغي خلکو خوشحالیږي چې من نه دي میلاو شي وسره. هغه دا چې دا کم شهیدان دلته کراله لو شهیدان شو، نو کم کسان چې وروسته راضي او شهیدان کیږي په دې لار باندې د هغوی په حق کې دي ښه ګمان کوي چې دوی راضي ښه په اطمینان به زموږ سره خوشحاله وي. د وروسته شهداو دپاره هم د دې نیک خواهشات دي. او یا دا ده چې یستبشرون خوشحالي ورکوي بالذین خلکو ته یبشرون په معنا باندې چا له پرشتو ته وایي چې هغه زموږ خلک خبر کوي چې موږ خوشحاله یو. لکه دا د بیر معونه د جنگ په باره کې راځي چې کله او یا کسان شهیدان شول نو هغوی وویل چې بلغو عنا اے الله زموږ نه ورسوه خلکو ته انا قد رضینا ربنا چې موږ د خپل رب نه خوشحاله یو. ورضی عنا الله زموږ نه خوشحاله دا خبر ورسوه. نبی علیہ السلام ته الله دا خبر را ورسو د بیر معونه شهیدان تاسو را جواب را لګي چې موږ خوشحاله یو. الله خوف علیهم کتا سوی دا شهیدان دی نور دوی کرالی نبیروی بدی بنی ولا هم یحزنون بدی غم جنوی یستبشرون بنعمت من الله خوشحالیږي د الله په نعمت باندې یا خوشحالی ورکوي ورست مجاهدین ہوتا بنعمت من الله د الله تعالی په نعمت باندې او فضل د الله تعالی په مهرباني باندې د الله تعالی نعمت او د الله تعالی فضل دا فضل تاکید د نعمت د پاره دی
او یادا د چې دینا تکرار دی د نعمتونو څنګه چې حدیث کې راځي چې للشهید عند الله 7 خصال شهید له الله مرتبه ور کوي چې دا بل چاته نه ملایوي کمی نمبر 1 یغفر له فی اول مره چې څنګه دا وجل کېږي فورا الله ته ټول ګناهونه معاف کړي یغفر له فی اول دفعه یا اول مره دا په ترمذی کې دا حدیث دی دویم نمبر ويرى مقعده من الجنه شهادت پټیم کې کم زید الله ور کړ جنت کې آو توخی دریم نمبر دی ويجار من عذاب القبر د قبر د عذاب نه بدا محفوظي سلورم نمبر ويؤمن من الفزع الاكبر يوم القيامه د قیامت پر چې کم غټ غبراهټ راځي نو دا به محفوظي پنځم نمبر ويوزو على راسه تاج الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها پسر به یاقوت تاج کې خودل شي چې دا یو مشکنه یو ملغلره به د دنیا به نه بهتري او شپږم نمبر ويزوج 72 زوجة من الحور العين د دو ایهور سبي ولا واده کیږي او وم نمبر دی ويشفع في 70 من اقاربه د سپارش په د خپل اقاربو او یا کسان د لپاره قابل قبولي دا شهید هغه فضایل دي بعضو روایتو کې راغلي دي چې شهید له الله د کرامات ورکړي چې د الله تعالی بلی چل نه دی ورکړي لکه غدا د چاره د شهیدانو روح یې الله بخپل قبض کوي اگر چې د حدیث سند کې کلام دی بل چې غسل او تنور کول کېږي با کفن بو تنور کول کېږي په خپل وینو کې خخول کېږي با شهید تبا مړ نه وایو د پیغمبر ته میت ویل شوی د شهید ته مړ نه وایو دا ردی بعضی فضائل لی الذين خوا ان الله بشک الله تعالی لا يضيع اجر المؤمنين نزايك اجر المؤمنان الذين استجابوا لله والرسول الذين دعاكسان دي استجابوا لله چې دعوت قبول کړه الله والرسول الله رسول دا د دینه مراد حمراء الاسد غزا ده چې کله ابو سفیان لاړو او ابو سفیان التپخیمانه شو چې منګ غټلې جنگو بیلو راځي چې واپس لړ شو او دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ویل چې راځي زو پسې اسنه واپس را بس راشي د خپل غلطي احساس ورته وشي وراستانه نشي نو حمراء الاسد چې ورسېدل نو الته ابو سفیان خپل ملګرو ته ویلو چې دا موقوس نه ده او کله براشو الله وی الذين اغ صحابه دا الذين دين شهیدان ندي مراد د ځان له مستقل کلام دی الجمله مستانفه مخکنه بدل نه دی الذين صحابه استجابوا چې خبره ومنو لله اذا الله والرسول الله رسول من بعد ما ورسلغين اصحابهم القرح چې رسیدل ورتا زخم خړلې اصحابهم چې خړلې او القرح زخم خړلې زخمونو درسیدلې للذين دا لال الله خبره ومنله نو الله تعالی دین خوشاله ور کوي للذين داخل کو د بار احسنو چې په دویم ځل jihad وکړو په دویم ځل لاړ همرا ول ست من هم د دوینا واتقوا الله د پیغمبر دنه فرمانه نه ځان وساتو اجر عظیم لوی اجر دی ورلا 8 مل نبی علیہ السلام تعالی سره زخمونه الذين قال لهم الناس اگسان قال لهم الناس دا الذين سوق دي د دینه مراد بنیادی طور باندې هغه جنگ دی چې دته وي بدر صغرا غزوه د بدر صغرا دا چې دا د عربو یو بازار دی په دې کې به خلک راجمع کېدل ابو سفیان چې د نبی علیہ السلام سره کم چیلنج خودل چې کال برازو نو کال نبی علیہ السلام لاړو 1500 صحابه کرام د ځان سره بوتلیو نبی علیہ السلام چې د بدر صغرا د پاره کله आवाज وکړو نو څوک نه پاسېدل ویل که څوک نه چې یوازې زمانه 1500 جانثار لاړل 2000 کسان ابو سفیان تیار کړل کال راتلل ابو سفیان سپ چې دور زمزل وکړو نو داسې وېریدو نو بسالته جاسوسانو له سپېسې ورکړل ول تاسو لاړ شئ په دغه بدر صغرا کې به تاسو رسې وکړي چې خبر به مشهور گئی او مدینه ته څنګه خلک را لېږلي چې مدینه کې خبر مشهور کې چې ګور ابو سفیان ډېر لوی تیاری کوي او په مدینه باندې حمله کوي دی خیال دا چې مسلمانان به وېریږي مسلمانان ټیک لاړل او 1500 صحابه بوتلل او په غزه کې اته ورځې ډېر دي او دی رانل واپس وتښتېدل او چې کله بچاویل خلک د بس راځي نو دی به خوشاله دل ولزا د هود بدل وته والو نو کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام التلاړو جنگ ونشو خو باغ بازار کې دومره لوی تجارت وکړو چې صاحب کرام ډېر مالدار شول غنیمت رانغه او مال تجارت راغی الذين اكسان قال لهم الناس ويلا ويتخلقوا ان الناس يقينا مكي خلق قد جمعوا لكم جمع شوي دي تاسو خلاف تاسو جمع شوي دي
فخشوهم ویریږي د هغوی نه نو دوی ترې نه هېرېدل فزادهم ایمانا نو زیات یې کو دوی لره ایمان یې نور هم زیات کورله وقالو ویل وی حسبنا الله الله زموږ دپاره کافي دی ونعم الوکیل ډېر ښه کارساز دی زمونږه فانقلبوا دی واپس شول بنعمت من الله د الله تعالی د نعمت سره هغه سو چې روغ رمټ رالل او فضل د الله د فضل سره هغه سو تجارتو لم یمسسهم نو رسېدلی ورته سوء هیڅ قسم ضرر واتبعوا رضوان الله دی تابعداري وکړله د الله د رضا والله الله تعالی ذو فضل عظیم خاوند لوی مهربانۍ دی انما ذلکم الشیطان یقینا دا جاسوس شیطانو دا د مشرکانو جاسوس دلې پیسې ورکړي یخوف اولیاءه یرید اولیاء د الله تعالی یخوفو یری اولیاءه د الله دوستان یا هو ضمیر د تراجه دی نو یخوفو د یره اثر کوي اولیاء په خپل ملګرو باندې خپل ملګری ویریدل او مسلمانان ونه ویریدل فلا تخافوهم یریږي د دوی نه جنگ لاړ شي وخافوني زمانه ویریږي ان کنتم مؤمنین که تاسو مسلمانان یې ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلیدا سره د تخویفنا ولا يحزنك خفدن کتال را الذين آکسان يسارعون چې دی د یو بل مخ کېږي فل کفر په کفر کولو کې د منافقانو يهود یادي د یو بل په کفر کې مخ کېږي مخ پکېږي دا دي داسي انهم یقینا دوی لا يضر الله شيئا هرگز د الله دین له تکلیف نشي ورکوله لا يضر الله هرگز زر نشي رسوله د الله دین لرا شيئا هیڅ قسم ويريد الله غوړ الله تعالی الله يجعل لهم چې ونګرځي دوی د بارا حزن حصہ په اخرت په اخرت کې الله دوی په اخرت کې صبر خنه ور کوي ولهم عذاب عظیم دې پر عذاب دی لوی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان دا وس حال د منافق بیانې یقینا کسان اشتروا الكفر چې اغسته د کفر بالايمان د ایمان په بدل کې لن يضر الله هرگز زر نشي ور کوله الله لرا شيئا معمولی غندې ولهم د دوی د پر عذاب دی الیم دردون کې ولا يحسبن الذين وصدل زجر د بخلاو ته یو بخل زمنګ د پښتو بخل دی یو د شریعت بخل دی د شریعت بخل هغه چې سړی زکات نه انکار وکړي او صدقې نه ورکړي او موږ بخل هم شوم توجه څوک چا باندې چینس کې روټۍ پې نه خوري دا بخل نه دی مراد اگر چې دام خاص نه دی او په کم بخل چې وعید راغلی دی او زجر راغلی دی نو هغې نه دغه شرعي بخل مراد دی چې زکات نه ورکوي ولا يحسبن الذين ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي او بخیلان دي انما نملي لهم انما ان چې بشک ما نملی هغه چې منګ مهلت ورکو لهم دویتا چې عمر ول زیاتو مال ول زیات ورکو خیرن غندا غردی لانفسهم د دې ځانو د پاره ان حروف مشبل فعلنا ما نو لهم اسم خیرن لخبر انما یقینا نملی لهم من مهلت ورکو دویتا عمر هم زیاتو مال ورکو سیات مال ورکو لیزدادو دې لپاره چې دې زیاتو کې اسمن ګنا ولهم د دې لپاره عذاب دې مهین نسبکون کې ما کان الله اوس بیان د حکمت د الله د امتحان دی الله امتحان ولي کوي وای ځکه چې الله ټول مردا خبيث یو ځای نه ساتي بلکې پاک پته جدا کوي ما کان الله نه الله تعالی ليذر المؤمنین جبريك دي مسلمانان علامه په حال باندې انتم علیه چې تاسو پاغي باندې نه نیي دا مسلمانان منافقان خلط مل تسيږي الله هم د سن ساتي حتی دا وخت پورې یمیز الخبيث چې الله جدا کی خبيث او منه توي د پاک نه وما کان الله تعالی منافق او مسلمان جدا وما كان الله نذ الله تعالی ليطلعكم چې خبر کې تاسو لره علی الغیب په غیب باندې الله په غیب باندې سوکو نه خبرې چې جنت بخامخه مسلمان ته ملويږي او جهنم بخامخه منافق ته ملويږي او پلانې تلې دی او پلانې بزي دا غیب الله چاته نه خي دا پته بسلېږي په jihad باندې منافق به jihad نه کوي نبی مني مسلمان وي مني او کوي ولكن الله لكن الله يجتبي غرقي من رسله د خپل پیغمبرانو نه من هغه شاو چې غواړي نغله بازي علم بالمغيبات ورکی اخبار بالغیب ورکی نو پیغمبرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ډیرو مغیباتو برکه بشنګوي کړل روم بغالیبيږي د قیامت د نخي ویلې دي پلانې کار وکي دا بازي مغیبات پیغمبر الله ورکړي دي علم غیبی کلی الله چرن دی ورکړي فآمنوا بالله نو ایمان په الله باندې راوړی او رسول الله پر رسولانو باندې راوړی و ان تؤمنو کتا سو ایمان راوړو وتتقوا ځان د الله د نافرمانی نه بچ کو فلکم استاسر لپاره اجر عظیم لوی ولا يحسبن الذين ګمان دین کیا کسان يبخلون چې دی بخل کې بما په مالونه باندې آتاهم الله چې الله ول ورکړي دي من فضل د خپل فضلنا یا د مان مراد علم او مال دواړه دي الله تعالی علم ورکړي دا چاته نه خي چاله مال ورکیو دا چاته نه خي عالم دی قاری دی چاله منځ نه کوي دا بخل دی الله وی دې نه کوي دا ګمان دی نه کوي چې هو خیر لهم چې دا غره دی دوی د پاره دا ګمان دی نه کوي دا ولا غره دی
بلکې هو دا کار د چې دا علم نه خوري او مال نه لګي د الله په لار کې شر لهم بد دی د دوی د پاره دا کار سيتوقون زر دی ور په غاړه کې بوا چولې شي دوی تما هغه مال بخیلو به چې دی بخل کړي پاغي باندې د دې مال له الله تعالی ورته یو پټي جوړږي تاول نه ورکو حدیث کې راغلي د څوک چې زکات نه ورکي دا د مال وا د قیامت پر ورځ باندې شجاع اقرع یو مار به جوړ شي گنجه او په دې مړې نه بیتاوش او د درا وختي بصيري ورته وي چې انا مالو کنه کنزو که استعمال خزانه ما چې تا د الله په دا کې نور کولم د وی چی سيتوقون زر دی ور په اړه کې وتوا چولې شي ما غمال بخلو چې بخل کړي به باغی باندې یوم القیامت د قیامت پورز ولله د الله د پاره میراث السماوات والارض د اسمانونو میراث دی او د زمکي میراث دی والله الله تعالی بما تعملون استاس عمل باندې خبردار دی وای لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير د دې آیت معنی دا ده چې يهوديانو اعتراض وکړو په الله باندې چې کله آیت نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ویل الله غریب شو خلکو نه قرضونه غواړي بعض علماء لیکلي دي چې نه دا به استهزاء کول به دي غریبانو پسې او ویل به چې نبی له سلام خلکو ته زکات ورکړي او قرض ورکړي الله غریب شو دا خبري خلکو ته کوي بعض علماء د څه لیکلي دا چې کله يهودو په مدینه کې آبادو د دې ځمکې به اوس او خزرج کړلې او دی مالدارو کله چې نبی له سلام راغې نو اوس او خزرج چون کې د پیغمبر د دین مدد وکړو نو په دې يهوديانو باندې بر دي دا مالیه او په دې باندې به دا پیسې مې سي راوختلې دې څه بنوي نو دی به کې بیا ځمکې ورکړلې اوس او خزرج لا په دې طریقه باندې ورس پرس باندې اوس خزرج مالدار کېدل او دی بغریبانان کېدل دا اعتراض وکړ چې الله غریب شو منګي غریبانان کړلو لقد سمع الله یقینا واوردل الله قول الذين خبر دا کسانو قالوا چې ویل ان الله فقير یقینا الله غریب شو ونحن اغنیا من مالدار یو زمنګ زکات غواړي سنكتب ما قالوا الله وزر دې من بس سزا ورکو دوی له داغي خبرې چې دی کم کړي دا سنكتب سنجازیا سنكتب ویل کو په صحیفو کې ما قالوا د دې خبره ایواز دانو د دې بل قباحت ده وقتلهم الانبیاء من بوله سزا ورکو د پیغمبرانو د وجلو یا من بولی کو عمل د قتل د پیغمبرانو بغیر حق بغیر د جرمنا ونقول قیامت کې وو توای ذوقوا سګي عذاب الحریق عذاب سوزون کې اور ذالک د عذاب الله ذکر کې بما قدمت ایدیکم چې مخ کې کړی د تاسو لاسونو ګناهونه وان الله بشک الله تعالی لیس بظلام نه د ظلم کوونکې للعبید په خپل بندګانو باندې ظلم دي ته وي ذو ظلم فاعل ذی قضا وتوي تمار ذو تمر لبان ذو لبن ظلام ذو ظلم ظلام دو بالغی سیغم کې دی چې ډیر ظلم نه کوي نو لږ ظلم ولیکي نو جواب دار چې نه لږ ظلم نه کوي نو راجح بګیدار چې ظلم د فاعل ذی قضا وي ذو ظلم په معنا باندې دی الله لږ ظلم نه کوي او ډیر ظلم نه کوي او یا ظلم مبالغه در ډیر ظلم کون کې نو الک ظلم کوي کنه کې جوابدار چې دا د لک په مقابله کې نه دی دل تر دینه مراد دا دی چې لکه د یو کس او د بل کس ظلم راجم شنو ظلم به جوړ شنو الله د څه نه کوي چا غلطی نه کړی الله ولا سزا نه ور کوي الذين قالوا دا خلق دی چې دی به ویل در دی بل قباحت ته دروغ ویلو سی ویلو دی ویلو چې مونږ په نبی له ایمان ځکه نه راوړو چې مونږ ته الله ویلو په تورات کې په آسماني کتابونو کې چې کله پیغمبر راشي نو ایمان به راوړی په دې شرط باندې چې دا به قرباني وي کې دا قرباني به د اسمان نور راشي قبول بشي نو کدا قرباني را لاله نو بس دا صحیح پیغمبر دی ایمان پر راوړی چونکه موږ ته نبی علیہ السلام دې قرباني نه پیش کړی چې هغه اسمان سي ځلی موږ ایمان نه راوړو بعض علماء لیکلي دي چې د دینه عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام مستثنا او مبرر چې دا شرط وو او د موسی د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په باره کې نو داته مستثنا مولانا مودودی رحم الله په تفسیر قرآن کې لیکي چې دا خبر غلطه و دا شرط اډو نو دا دروغ وای
نه د عامو پیغمبرانو په باره کې دا شرط او نه د دې پیغمبر په باره کې دا خبر اړوانو تحریف یې کړو په تورات کې. ها اصل خبره دا سیوا چې په خوا به د غنیمت اصول دا چې کله غنیمت با چا جمع کو چیرتا نو دا به راغون کو چا به کور ته نوړ د اسمان نه بور راغی چې اوچت به کو نو ول دا جنگ الله قبول کړی دی. یا د بعضی پیغمبرانو په باره کې دی مطالبه کړی و چې د حق پرستی او د باطل پرستی پته بس د سلګي چې موږ قرباني کو دا به موږ لکه الیاس علی السلام الیاس علی السلام ته ویلو چې تم قرباني وکم موږ به مو کو چې د چاغه وسوسه او په حقي هغه چې کله الیاس علی السلام غوی راوستو هغه دیم قرباني وکړه دا قبول شوله د دې قبول نشوله نو دی خو بیا الیاس علی السلام وجوه هغه ته لاړ و تختید دا زې نتیجه ته دا دروغ وي دا څه خبر په تورات کې نه و. الذين خلق قالوا چويله ان الله يقينا الله تعالی هدايه لنا زمنګ نه په تورات کې وعده غستې دا دروغ ویل. الله نؤمن لرسول چې موږ ایمان راوړو په پیغمبر باندې حتی یاتیانا حتی چې موږ د براوړي په قرباني تاکله النار چې اور به خوري دای دروغ ویلو. قل وای ورته قد جاءكم رسل یقینا راغلیو تاسو ته پیغمبران من قبل زمان وړاندې بالبينات د مختلفو معجزو سره او بالذي د هغه معجزې سره هم قلتم چې تاسو کما مطالبه کړی دا نو فلما قتلتموهم ولم وجل تاسو دروغ وای فلما قتلتموهم ول تاسو وجل پیغمبران ان کنتم صادقین کرشتیا وای فإن كذبوك كدستا تكذيب کو فقد كذب نو تسلی ساتا فإن فقد كذب یقینا تکذیب شی او رسول دړي رو پیغمبرانو من قبل کستان وړاندې جاءوا غیر وړي وی بالبينات واضح نخید عوام د پارا والزبور او کتابنا د درمیان خلقو د پارا والکتاب المنیر او روخانه کتاب د خواص د پارا نو بینات عوام ته زبور اوساط الناس ته کتاب من خواص الناس ته یا بینات نقلی دلائل زبور نقلی دلائل او کتاب من د وحی دلیل هر قسم دلیل یعنی د دلایل اتمام یې کړو. کل نفس ذائقه الموت ترغیب د جهاد او انفاق ته چې ګوره مال ورکې د الله په لار کې د الله پر کې جهاد وکي او مرګ اسم روان دي. کل نفس هر انسان ذائقه الموت سکون کې د مرګ لرا مرګ په هر چا باندې راځي. وانما توفونا اجورکم یوم القیامه او یقینا پورا ملاو شي تاسو د اعمال او اجرنا د قیامت پر ورځ باندې. فمن زحزح اسوک چې بچ کړل شو ان النار دورنا او دخل الجنه داخل کړل شو جنت تا فقد فاز یقینا کامیاب شو. ومل حیات دنیا نه د دنیوي ژوند د ترغیب د انفاق ته الا متاع الغرور مگر دا سامان دي دوکې اوس تشجید په تبلیغ کې چې خامخه دعوت کار کوي مشکلات برازي لتبلون خامخه پتاس با ازمایش کې دي شي فی اموالکم استاسو په مالونو کې وانفسکم استاسو په نفسونو کې امتحان برازي مال کې مجان کې دریم ولا تسمعون خامخه اوري بتاس من الذين دخلوا اوتل الكتاب چې کتاب ورکړل شوی دی من قبلکم استاسو نمخ کې ومن اهل کتابنا ومن الذين اشركوا د مشرکاننا اذن كثيرا پروپاګاندا ډېر پروپاګاندا وستاسو خلاف کیږي اذن كثيرا ډېر پروپاګاندا. سفیان ثوری وی اذا كان الرجل محمودا في جيرانه فاعلم انه مداهن چې کله یو سړی په خپل گاونډیانو کې دار چا خو نو دا مداهن دی. او سفیان ابن عینه دا ویلی دی چې عالم دار چا خو او د چا مس اختلاف نو پوه شو چې د حق نه دی ویلې نو خامخه به مسلمان ته مشکلات رسیږي مسلمان و خامخه تنګيږي په دې باندې به صبر کوي دا صبر عبادت ته الله به ثواب ورکړي. وان تصبروا کتاسو صبر وکړو تتقوا تاسو د الله نه ویری دی فإن ذلك بشک دا صبر التقوا من عزم الامور د لوی کارونه یو کار دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ دا وعده دا د اهل کتاب او د علماءونو موږ دا راوړل درې وعده دي دا دویم نمبر وعده دا یو په عالم زدور کې د عوامونو دا د اهل کتاب او د مليانو او دریم نمبر په احزاب 7 نمبر آیت کې راځي هغه د پیغمبرانو نه. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ كَلَّ چلا واغستل ميثاق الذين وعده دا کسانو نه اوتل الكتاب چې کتاب ورکړل شو سیو تویلو لتبین نو کامل بیان بکوي خامخا د دې کتاب للناس خلقو ته لتبین نو خامخا کامل وضاحت بکوي د دې کتاب خلقو ته ولا تکتمونه پټوي به ګورینا فنبذو دی گزار کو دا کتاب ورا ظهورهم شاتر شاګانونا واشتروا به وای غستی په دې باندې ثمنن قليلا لګي پیسې واشتروا بالتحریفه په تحریف باندې پیسې واغستلې فبئس ما یشترون ډیر ناکاره هغه پیسې دي چې دی په ځان خرڅ کوي واغستلې فبئس ما ډیر بد هغه شیشترون چې دی هغه واغستو چا مال دی او ځان خرڅ کو پی لا تحسبن الذين غمان وکوا کسانو باندې
دلته خوشامد چې کوم دی بری بلا ده د خوشامد مذمت ته چیرې په دې باندې ما خوشاله چې دا یو کار نه دی کړی خلک ستا صفت کوي. هغه یو عالم وایي کنه عرب عالم یو تقریر کوي وایي چې کله ته ښه سړی نه یو خلک ستا صفت کې په دې مه دوکه کېږه ځکه ته خو ځان پېژنې انت ادرا بما فی نفسک. او کله ته به ښه سړی خلک به ستا غیبت کوي په دې مه خفه کېږه ځکه ستا کاغذونه خو الله ته ټیک دي که نه خیر دی که خلک ستا مخالفت کوي ځکه انت ادرا بما فی نفسک ته ځان ښه پېژنې. ولا تحسبن الذين غمان مکو باغ کسانو باندې یفرحون چې خوشاليږي بما پاغه څه باندې اتو چې کم کار دوی کړی دی هغه څه دی هغه اذلال الناس دی. لا تحسبن الذين غمان مکو باغ کسانو باندې یفرحون چې خوشاله دي بما پاغه کار باندې اتو چې کم کار دوی کړی دی گمراهي د خلکو خلک ګناه کړی دی به خوشاله دي. ويحبون خوخي اي يحمدوا چې صفته وشي بما باغی کار باندې لم يفعلوا چې نه دې کړي سګمان به مکوا. فلا تحسبنهم غمان وکو بدی باندې بمفازه من العذاب بخلاص دل باندې د عذابنا دي د عذاب نه خلاصې دي نشي بمفازه بنجات چې خلاص بشي من العذاب د عذابنا په دنیا کې دلته د دنیا د عذاب نه دنیا عذاب مراد دی دنیا کې الله شرمي. ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دی علیم دردناک. ولله ملک السماوات د الله د پر حکومت د اسمانونو دی ول ارض رزم کې دی والله تعالی علی کل شیء قدیر پر سبحانه قدرت لرونکی دی. ان فی خلق السماوات والارض دا دې سورۃ اخره حصہ ده او بده کې د زړو مزامینو اعاده ده څنګه چې لله ما فی السماوات د سورۃ البقره د سلور مزامینو اعاده وا توحید او رسالت او جهاد او انفاق د قشنه ده لسایتنا اخر د سورۃ آل عمران د سلور مزامینو اعاده ده جهاد ده رسالت ده انفاق ده او سرا جهاد فی سبیل الله ده توحید ده د لسایتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ساره د پاسه دون پس ویل سنت دي سو پاسی کی ساره پښمنی تا او بر د اسمان ته ګورو د تلاوت کړو دا سنت عمل له د تدبر تفکر بکئی. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې ول ارض او په پیدا کولو د زمکه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپه او د ورځ کې چې کله شپه دا کله ورځ دا کله شپه دا کله ورځ دا کله شپه لنډه کله ورځ لنډه لآیات خامخ آیاتونه دی پکې لأولی الالباب د عقل والو دپاره د توحید دلایل دی پکې. انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغییر سے آتی ہے صدا پفہم پفہم. الذین یذکرون اللہ دا کسان دی عقل والا یذکرون اللہ چی اللہ یدی قیاما پولاړه باندې وقعودا پناسته باندې والا جنوبهم پاړخ باندې چې روغ دی پولاړه باندې موسکی چې بیمار دی پناسته باندې موسکی او یا ستړی شو نه پلم پناسته باندې کېږي فرض نه او چې خستړی شو پرې وځي او مونځ کوي بیمار دی په ډډه باندې مونځ کوي درې واړه قسمه مونځونه پکې راغله روغ دی قیام بیمار شو قعودا او چې بیخي پرېوتو نو علی جنوبهم او ذکر هم درې واړه قسمه جایز دی تلاوت هم بغیر د مصحف نه هر قسم جایز دی البته چې سړی قرآن ته ناسي بیا به کینی. ويتفکرون سوچ فکر کوي فی خلق السماوات والارض په اسمانونو او د اسمانونو زمکې په پیدا کولو کې چې الله تعالی ولې پیدا کړی دي. تفکر ساعت خیر من عبادت سنه یو من تفکر کول د یو کال عبادت نه غوره عمل دی. تفکر ډېر اهم عبادت دی چې سړی کله کله راپاسېږي په دې کائنات باندې سوچ فکر کوي. انسان په تخلیق باندې د خپل ځان په تخلیق باندې سوچ فکر کوي دا عبادت ته مستقل څنګه چې موږ عبادت ته قرآن کریم کې سړی تفکر کوي او د تفکر نه پس دعا سکی ربنا زمان ربا ما خلقت هذا ندی پیدا کړی تا دا هر سو باطلا باطل خلقا ما خلقت هذا خلقا باطلا یا باطل معنا عبثا سبحانك پاکتو فقنا من وسات عذاب النار دا عذاب دورنا ربنا زمان ربا انك بشکتو من تدخل النار اغه سوق چې داخل کی جهنم تا فقد اخذيته یقینا تا وشرمون فلا تخزنا من مشرما فقد اهنته وما للظالمین من انصار نوی ظالمان د پاره سو مددګاران. ربنا ای زمون ربا اننا سمعنا دا مخک توحید شو ان فی خلق السماوات دا صداقت در رسولانو شو رسالت اننا ربنا ای زمون ربا اننا بشک منګه سمعنا منګه واوریدو منادین یو आवाज کون کې یو رابلون کې مواوریدو د بلون کې خبر مواوریدل توحید ته خلق رابلل ینادی للایمان خلق رابلل ایمان تا ویل به بدین دا کې ان امنو چې ایمان راوړې به ربکم خپل ربانی فامننا من ایمان راوړو نه اې زمون ربنا ای زمون ربا فغفر لنا نو بخمن ته ذنوبنا زمون غړ ګناهونه وکفر لری ک زمنا عنا زمون سیئات زمون غړ ګناهونه صغائر مصائب وتوفنا مع الابرار منګه وفات کده نیکانو سره. ربنا ای زمون ربا
خپل دعاګانې دا دعاګانې یادې کوي او دا وایي ربنا ای زمونږ ربا وآتنا موږ لره کما هغه څه وعدتنا چې تا زموږ څه وعده کړې ده علی رسولک د خپلو پیغمبرانو په ژبو باندې علی السنة رسولک ولا تخزنا موږ مه شرموه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې انک یقینا تو لا تخلف الميعاد مخالفت د وعدې نه کې فاستجاب لهم ربهم نو قبول کو سوال د دوی ربهم رب د دوی فاستجابا سوال قبول کو لهم د دوی د پاره ربهم رب د دوی یا ماضی په معنا مضارع قبول وکي الله د دوی سوال فاستجابا قبول وکي لهم د دوی ربهم رب د دوی سوالو او فاستجابا قبول کو د ماضی معنا ډیره مناسب ده رب د دوی سوال قبول کو ورته ویل انی لا اذيع بشک زنا نزایکما عمل عامل منکم عمل دی او عمل کوونکی تاسو نه من ذکرن کا مذکر دے او انثى یا دا مؤنث دے زو د ټولو سوال قبلو ما البته بعض سوالو نه قبليږي دا غي منګه وضاحت کړو چې به کې عاجزي نه شرایط نه پورا یا الله تعالی ولا بل سور کې دې پیوس کې یا قیامت کې الله قبول کی او یا به مصیبتونه لري کی بعضکم من بعض استاسو د بعضونه پیدا دي څنګه مطلب دین استاسو یو دی بعضکم من بعض دین استاسو یو دی بعضکم من بعض سړی د خزونه پیدا دي او خزې د سړونه پیدا دي لہذا ټول یو شان تاسو په ایمان کې شریک یې ټول د الله اطاعت وکړي دار چا قبلو ما فالذین هاجروا ټول یو بل بشانی یې په دې کې ماته څه کمې زیاتې نشته البته چې چا اعمال زیاتی او له زیات ز اجر ورکوما فالذین کسان هاجروا چې هجرت وکړو او خرجوا دی واستل شول من دیارهم د خپل کورونه دا وس جهاد شو و اوذو دي تکلیف ملاو شو فی سبیل زما پلار کې وقاتلوا بخپل جنگ کو قتلوا دی وجل شول لو کفرن عنهم خام خبل رکم د دوینا سیئاتهم د دی گناهونه ولو دخلنهم خام خب داخل کم دوی جنات باغونو تا تجری چی چلیږي با من تحتها لاندې د غینا الانهار نهرنا ثوابا من عند الله بدله بو تملاویږي د الله ر جانبا اصيب ثوابا والله الله تعالی عند الله سره حسن الثواب ډیر بدله دا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دا اوس انفاق دی الله په لار کې مال ولګاو دا مالدار خلک تاویګ را تاویږي مالو سړیر دی الله په لار کې نه لګي دي ته دوکه نه کی چرتا لا يغرنك دوکه نه کی تعالی را تقلب الذين ګرځیدل په بدمعشي دغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی فل بلاد په دې خارونو کې دا بدمعشان به غټو غاړو ګرځي په دې مدوکه کېږي داخلو دنیا ژوند ختم بشي اصل ژوند ستاد اخرت دی متاع قلیل دا لګه فائدہ را د مرګ پورې دا ثم مأواهم بیا زیر دی جهنم دی وبئس المهاد ناکار زید اوسې دو دی لكن الذين لكن کسان اتقوا چریدل دي ربهم د خپل ربنا لهم داغوی د پاره جنات باغونه دي تجری چې چلیږي با من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین همیشه اوسېږي فيها پدېږي نزلا من عند الله دا من مستیاد د الله ر جانب دوی تا وما عند الله سجد الله سره دي خیر غردي للابرار د نیکانو د پاره وان من اهل الكتاب دا ترغیب دی عمل ته په ذکر د اهل کتاب باندې چې اهل کتاب کې خلکو او تاسو مزدان کې خصيبتونه پیدا کړي وان من اهل الكتاب بشک بعضی په اهل کتابو کې د نجاشی باچا پشان خلک لمن دسی خلق هم د یؤمنو بالله چې الله باندې ایمان راوړي او ما په کتاب باندې ایمان راوړي انزل الیکم چې نازل شوی دی تاسو ته او ما په کتابونو باندې هم ایمان راوړي انزل چې نازل شوی دی هم دوی ته خاشعين لله عاجز کوي الله د پاره لا یشترون لبآیات الله د الله په ایتونو باندې ثمنن پیسې قلیل لګي اولئک دا کسان چې دي لهم د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم د دوی رب سره ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کون کې دی یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو اسبروا صبر وکي وصابروا ټینګ شي دشمن ته ورابطوا او ځان کلک کوي استقامت اسبروا صبر وکي په سبانه په مصیبتونو باندې صبر وکي په اطاعت باندې صبر وکي په خپل تقدیر باندې صبر وکي وصابروا ټینګ شي د دشمن په مقابله کې مصابره دشمن مقابله کې ټینګېدل ورابطوا په ځان کې رباط پیدا کې ورابطوا خپل اسونه وته تیار وتړي ورابطوا اسونه تیار وته ټریننګ وکي د جنگ لپاره رباط څه ته ویل کېږي نو حدیث کرازی د یو موز نه بل موز ته انتظار کول د تم رباط ویلې کېږي په ذالک رباطون اوس دا ماسپخین موز بن کړی دی مازیګر ته انتظار کوو کنه دا رباط کې دا ټیم تیر شو یا په کور کې انتظار کې په جمعات کې خود جمعات هغه بغور رباط په کور کې وداغین له کمزوري رباط دا دی او رباط تثبت تم چې مضبوط شي تاسو رابطو اعداءکم بالخيل مطلب خپل رابطو معنا د دشمنان وتړي څنګه وتړي
یا تړل دا معنا ده چې جیل ته راولئ رابطو دشمنه وتړئ یا معنا ده چې رابطو اعداکم بالخیل مطلب دا چې په اسونو خپل دشمن وتړئ خپل اسونه تیار وساتئ چې دشمنه په دې کې به تاسو تړئ دا معنا ده مشهور دو دوستان چې کوم عبد الله بن مبارک او فضیل ابن عیاض رحمهم الله فضیل ابن عیاض دا بدمعش فضیل بدمعش او دې بدمعش ویل دا پردو کورون ته راوختو د شپې ورځ ویل چا کور ته راوختو په دیوال باندې یو په اخوا ده یو دی خوا ده نو په دې دوران کې ویل یو بوډا د تلاوت کوي سورۃ الحدید وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق وی بیا وی د چې دا خو ماته وی چې هغه وخت مسلمان نه راغلی چې د زړه ویریږي او حق ته دا مایل شي ویل یو چغې وهله چې بلا قد انا بس وخت راغی نور به نه کوم غلاګانې ویل راووتو او سیده لاړو په لاره چې روانو په لاره کې څه کسان ناست وو چې لکه زه یې ناوخته دی چېرته پوزیل نه وي څه راته ونه وي ورته وجړل چې ګوره دومره بدبخت یم چې خلک زما نه خپل ماشومان هم پټوي خلک زما نه یېرېږي او سیده لاړو عزم یې وکړو چې زه به نیم عمر په حرم مدني کې تېروم او نیم عمر به په حرم مکي کې تېروم حرم مکي حرم مدني عابد الحرمین شو د عبد الله بن مبارک رحمه الله اوس ډېر دوستانه وه عبد الله بن مبارک رحمه الله خبر شو چې فضیل ابن عیاض بس عبادت تکار ویلې دی او جهاد نه کوي خط ورته رالیږلی و دی ورته ویلو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے د حرمین عابدا کتا ز چرته ولیدل ما منګ دی ولیدو تب پوش خپل عبادت کې سلوبه کې د حرم عبادت ورته لوبه ښکار شي من کان يخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب کته جاړي او ستاننګي په اوخ کو باندې لوندې په نحورنا بدمائنا تتخذب زمنګ سینې د وینو رنگ دي نو زما سینه خوشولو کستا او کان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيحه تتعب کده چا اسونه په باطل کې چرته دغه کیږي دا ستړی کیږي زمنګ اسونه د جنگ په ورځ باندې ستړی کیږي من خپل اسونه په جنگونو کې ستړی کړل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رحج السنابك والغبار الاطيب وتاسو مشکو عنبر خل عطرونه بزان مګي او زمنګا خوشبوئی صدا زمنګا چې دا دوړي او دارنګ دا اسونه د خپې د کمر سره وی او د غشانو د بيد قسمګو خوشبوئی دا لا ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب موږ خپل پیغمبر اشتیا خبره کړې دا او دروغ پکې نه دي سی ویلې دي لا يستوي غبار اهل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب و د سنش کې د چا په بوزه کې دوړي په جهاد او په دې کې دی ور چرته ملګری شي زمون په پوز باندې الله ور بن کړی دی هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب دا الله کتاب دروغ نه وي او شهید مړ نه دی دروغ نه وي هغه دا دی چې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ابن كثير دا اشعار دلته لیکلي دي واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين